د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د زده کړې په کور کې خپرونه ګورئ. نن ورځ د لسم ټولګي د ریاضي د مضمون د پولینومونو په ځینو ډولونو باندې خبرې کوو. په تیر ساعت کې مو د پولینوم د ډولونو څخه ثابت پولینوم تعریف کړی و. ثابت پولینوم مو پیژندلی و. دویم راځو صفري پولینوم ته. صفري پولینوم څه شی دی؟ که چیرې په ثابت پولینوم کې ثابت عدد یا ثابت حد صفر وي، دغه پولینوم ته صفري پولینوم ویل کیږي. ثابت پولینوم کې مو ویلی و چې پی ایکس مساوي کیږي له سی سره. دا یو ثابت پولینوم دی. د سی پر ځای مونږ کولی شو 2 3 منفي لاس 1/2 او نور ثابتونه ولیکو. اوس که چیرې د سی پر ځای صفر ولیکو، په دې ثابت پولینوم کې د سی پر ځای صفر ولیکل شي، نو دغه پولینوم ته صفري پولینوم ویل کیږي. په پی ایکس مساوي صفر باندې ښودل کیږي. د صفري پولینوم درجه تعریف شوې نه ده. درجه نه ده تعریف شوې. د دې لپاره چې صفري پولینوم ښه وپیژنو، یو مثال په نظر کې نیسو. مثال داسې دی چې د لاندې صفري پولینوم څخه ام ان پی پیدا کړئ. لاندې یو پولینوم یې راکړی دی، صفري پولینوم دی. د دې صفري پولینوم څخه د ام ان او پی قیمتونه پیدا کړئ. پولینوم یې داسې راکړی چې ام ایکس مربع جمع ان منفي 1 ایکس جمع پی جمع 3. که چیرې دا پولینوم یو صفري پولینوم وي، له دې پولینوم څخه د ام ان او پی قیمتونه پیدا کړئ. داسې پیدا کوو. په صفري پولینوم کې باید د ټولو متحولونو ضریبونه او همداشان ثابت عدد باید صفر سره مساوي شي. د ایکس مربع ضریب ام دی، ام مساوي کیږي له صفر سره. د ایکس ضریب ان منفي 1 دی، دا مساوي کوو له صفر سره، چې له دې ځایه به د ان قیمت پیدا کو. ان به مساوي شي منفي 1 ښي طرف ته لیږو، ان مساوي کیږي له 1 سره. ثابت عدد چې پی جمع 3 دی، دا هم له صفر سره مساوي کوو. له دې ځایه د پی قیمت مساوي کیږي له منفي 3 سره. نو په دې پولینوم کې د ام قیمت صفر، ان مساوي 1 او د پی قیمت مساوي له منفي 3 سره دی. یا یو بل مثال چې کتاب کې ذکر کړی دی، یو پولینوم راکړل شوی دی. د لاندې صفري پولینوم څخه د ا قیمت پیدا کړئ. د لاندې صفري پولینوم څخه د ا قیمت پیدا کړئ. پولینوم راکړل شوی دی، د ا قیمت ترې څه ډول پیدا کوو. پولینوم داسې دی چې بی منفي 4
x مکعب منفی 2c جمع شپږ x جمع a منفی b جمع c. کچیرې دغه پولینوم یو صفري پولینوم وي نو د a قیمت ورڅخه څه ډول پیدا کولی شو؟ د a قیمت پیدا کولو لپاره a منفی b جمع c دغه برخه باید صفر شي، لکه څرنګه چې دا درې مجهوله معادله ده او د یوې معادلې څخه موږ درې مجهوله پیدا کولی نشو، نو په کار ده چې دا ټول ضریبونه مساوي له صفر سره ونیسو. د x مکعب ضریب b منفی 4 مساوي صفر سره نیسو. له دې ځایه به د b قیمت مساوي شي منفی 4 ښي طرف ته ولیږئ، موس علامه به تغییر وکړي، د b قیمت 4 په لاس راغی. د x ضریب 2c جمع شپږ یا منفي علامه لري، خو څرنګه چې د x ضریب صفر سره مساوي کوو که دا منفي علامه ورسره ونه لیکو پروا نه کوي، خو که بل عدد سره مساوي کیږي بیا حتما منفي علامه ورسره لیکئ. 2c جمع شپږ مساوي کولو صفر سره. له دې ځایه د c قیمت داسې ترلاسه کوو چې 2c مساوي کیږي له منفي شپږو سره، دواړه خواوې په دوو دوو وویشئ. د c قیمت مساوي کیږي منفي شپږ تقسیم پر 2 منفي 3. ثابت عدد هم له صفر سره مساوي کوو. ثابت عدد څه شی دی؟ a منفي b جمع c دا مساوي صفر سره نیسو. په دې کې قیمتونه وضع کوو، a خپل لیکو ځکه قیمت یې تر اوسه معلوم نه دی. منفي b پر ځای منفي 4 جمع c پر ځای منفي 3 مساوي کیږي له صفر سره. له دې ځایه a خپل لیکو منفي 4 منفي 3 علامې سره یو شان دي. کله چې د اعدادو علامې یو شان وي نو عددونه سره جمع کیږي او یوه مشترکه علامه ورته لیکل کیږي. منفي 9 مساوي کیږي له صفر سره. منفي 9 ښي طرف ته انتقال کوي، د a قیمت مساوي کیږي له 9 سره. نو د دې پولینوم څخه a مساوي 9 دی، ورسره په څنګ کې د b او د c قیمتونه هم په لاس راغلل. د پولینومونو بل ډول ترازو دریم تعریف ترازو هغه مکمل او ناقص پولینومونه دي. مکمل او ناقص یا نیمګړي پولینومونه. مکمل او ناقص پولینومونه څه ته ویل کیږي؟ اول مکمل پولینوم څه شی دی؟ تعریف یې داسې کیږي چې کچیرې په یوه پولینوم کې د متحول د لوړترین توان څخه تر ثابت عدد پورې ټول حدونه وجود ولري نو دغه پولینوم ته مکمل پولینوم ویل کیږي. کله چې په یوه پولینوم کې د متحول د لوړترین توان څخه تر ثابت عدد پورې ټول حدونه وجود ولري نو دغه پولینوم د مکمل پولینوم په نامه یادیږي. د بیلګې په توګه a پولینوم مساوي کیږي له 5x مکعب منفي 8x مربع جمع شپږ x منفي 9. دا یو مکمل پولینوم دی. د متحول لوړ توان 3 دی، 3 توان 2 توان د x 1 توان او ثابت عدد چې هلته د متحول توان 0 دی. دا ټول پکې دا ټول حدونه پکې شتون لري نو دا یو مکمل پولینوم بلل کیږي. یا b یو پولینوم دی، دا مساوي کیږي له x مربع منفي شپږ x په توان د 4 جمع 8x منفي 5x مکعب جمع لاس.
دا یو مکمل پولینوم بللی شو ځکه د متحول تر ټولو لوړ توان پکې 4 دی 3 توان لرونکی حد لري 2 توان هم شته 1 توان او ثابت عدد هم لري نو دا ډول پولینومونه د مکملو پولینومونو په نوم یادیږي دویم ناقص یا نیمګړی پولینوم دی ناقص یا نیمګړی پولینوم څه ته وایي دا هغه پولینوم ته ویل کیږي چې د متحول د لوړترین توان څخه تر ثابت عدد پورې ټول حدونه ونه لري کله چې په یو پولینوم کې د متحول د لوړ توان څخه نیولې تر ثابت عدد پورې دا ټول حدونه په پولینوم کې شتون ونه لري نو دې ډول پولینوم ته ناقص یا نیمګړی پولینوم ویل کیږي د بیلګې په توګه 5x مکعب منفي 6x جمع 2 دا یو نیمګړی پولینوم دی د متحول لوړترین توان 3 خو ولې x مربع حد یا x په توان د 2 دغه حد پکې شتون نه لري نو د همدغه حد د نه لرلو له کبله دا پولینوم ناقص یا نیمګړی پولینوم بللی شو یا بی یو پولینوم دی دا مساوي کیږي له 11x مربع منفي 1 دا ناقص پولینوم دی ځکه x پکې نشته یا د x توان چې یو وي هغه حد پکې موجود نه دی یا سی یو پولینوم دی مساوي دی له x سره دا هم ناقص پولینوم دی ځکه x توان دلته 1 دی او ثابت عدد پکې موجود نه دی ثابت حد نه لري نو دا ناقص یا نیمګړي پولینومونه بللی شو کولای شو چې ناقص پولینوم یا نیمګړی پولینوم مکمل پولینوم باندې تبدیل کړو کولای شو چې یو ناقص پولینوم مکمل کړو څه ډول ناقص پولینوم مکمل کولای شو هغه حد چې په ناقص یا نیمګړي پولینوم کې وجود نه لري د هغې حد ته 0 ضریب لیکو او پولینوم ته یې ورجمع یا تفریق کوو لکه مثال په توګه د ای پولینوم چې اوس ناقص یا نیمګړی پولینوم دی دا پولینوم داسې په مکمل پولینوم باندې بدلولی شو 15x مکعب خپل لیکو په دې پولینوم کې کوم حد موجود نه دی x مربع حد شتون نه لري نو داسې لیکو چې جمع 0 ضرب x مربع 0 ضرب x مربع بیرته 0 کیږي یوازې دا پولینوم ور باندې مکمل کیږي نور د پولینوم په قیمت باندې کوم تاثیر نه لري منفي 6x جمع 2 دا پولینوم اوس مکمل پولینوم شولو یا د بی پولینوم ته وګورئ د بی پولینوم څنګه مکمل کولی شو 11x مربع خپل لیکو په دې پولینوم کې x نشته جمع 0 ضرب x منفي 1 دا پولینوم اوس مکمل پولینوم شولو دا د ناقص پولینوم په مکمل باندې بدلول دا د پولینومونو د تقسیم په عملیه کې په ترکیبي ویش او ځینو نورو عملیو کې اهمیت لري نو ځکه یې دلته یادونه پکار وه بل راځو دریم ډول ته څلورم ډول پولینومونه چې هغه منظم او غیر منظم پولینومونه دي منظم او غیر منظم پولینومونه منظم پولینوم څه شی دی که چیرې په یوه پولینوم کې د تورو توانونه په نزولی یا سودی شکل سره یا طریقو سره
ترتیب شوي وي دغه ډول پولینوم ته منظم پولینوم ویل کیږي که چیرې د یوه پولینوم د متحول یا د توري توانونه په سودي یا نزولي طریقو سره ترتیب شوي وي نو دغه پولینوم ته منظم یا مرتب پولینوم ویل کیږي منظم یا بعضو ځایونو کې ورته مرتب یعنی ترتیب شوی پولینوم ورته وایي او که چیرې په یوه پولینوم کې د تورو توانونه ترتیب شوي نه وي یعنې ګډ وډ وي نو دغه ډول پولینوم ته بیا غیر منظم پولینوم ویل کیږي سودي او نزولي ترتیب څه معنا لري سودي ترتیب دې ته وایي چې په پولینوم کې د یوه متحول توانونه د ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیب شي یعنی د متحول توانونه په اوله کې ټیټ وي صفر وي بیا داسې یو ته دوو دریو ته پسې پورته کیږي دې ته سودي ترتیب ویل کیږي فرضاً ای یو پولینوم په نظر کې نیسو ای پولینوم مساوي کیږي لاس جمع 3x منفي x مربع جمع 5x مکعب مثبت x په توان دی 4 دا پولینوم کې که د تورو توانونه وکتل شي دلته د متحول توان صفر دی ثابت عدد سره د متحول توان صفر دی دلته x توان 1 دی 2 دی په ترتیب سره د x توانونه د لوړ څخه د ټیټ څخه لوړ توان ته پورته کیږي نو دا پولینوم څه ډول پولینوم دی دې ته منظم سودي پولینوم وایي منظم پولینوم دی او په کومه طریقه باندې ترتیب شوی دی په سودي طریقې سره دا پولینوم ترتیب شوی دی یا د بی او پولینوم په نظر کې ونیسئ بی پولینوم مساوي کیږي له لاس x په توان دی 3 جمع شپږ x مربع منفي 8x جمع په دې پولینوم کې د متحول لوړ توان 3 دی د دریو څخه 2 ته 1 ته او 0 ته توان راټیټ شوی یا کم شوی دی چې دغه پولینوم ته څه ویل کیږي دې ته منظم نزولي پولینوم وایي نزولي ترتیب یا نزولي پولینوم څه ته وایي دا هغه پولینوم ته وایي چې د تورو توانونه یې د لوړ توان څخه ټیټ توان ته ترتیب شي د لوړ څخه ټیټ ته ترتیب شوي وي یعنی په لومړي سر کې د x توان لوړ دی دریو نه 2 ته 1 ته 0 ته راټیټیږي یا راښکته کیږي دې ته نزولي ترتیب ویل کیږي او که چیرې په یوه پولینوم کې د تورو توانونه ګډ وډ وي یعنی ترتیب شوي نه وي بیا دې ډول پولینوم ته غیر منظم پولینوم ویل کیږي لکه x په توان x مربع منفي x په توان دی 4 جمع لاس منفي x مکعب جمع 11x دا پولینوم د دې پولینوم د تورو توانونه ګډ وډ دي غیر منظم دې پولینوم ته غیر منظم پولینوم ویل کیږي کولی شو چې یو غیر منظم پولینوم په سودي او نزولي طریقو سره ترتیب کړو سودي ترتیب څه ته ویل کیږي کله چې د پولینوم د تورو توانونه د ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیب شي یعنی د یوه پولینوم د تورو توانونه په تدریجي ډول سره لوړ شي دا سودي پولینوم دی او که چیرې د یوه پولینوم د تورو توانونه ورو ورو راکم شي یعنی د لوړ توان څخه ټیټ ته ترتیب کړل شي دغه پولینوم ته بیا نزولي پولینوم یا نزولي ترتیب ورته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون تر همدې ځایه پورې و مننه